وحشي ابن حرب څوک و تاسو ټول به پېژنئ. هغه و چې حضرت حمزه هغه د لاسه شهید شو. هغه وحشي ابن حرب چې حضرت حمزه شهید کړ، حضرت سره څونه ظلم شوی، سید الشهدا د هغه نه سترګې وویستلې شوې، غوږونه ترې پرې شو، شونډې ترې پرې شوې، پوزه ترې پرې شوه، سینه چاک شوه، وشلېدله، او د هغه نه جګر زړه او اینه راوویستلې شوه، هندي پې چکونه ولګول او د هغه اندامونه یې په امیل جوړ کړه، هار یې ترې جوړ کړه او غاړه کې اچولې وه ګډېده به. قسم په خدای حضور پاک دونه خفه و، وي زما زړه غواړي زړه چې دا حمزه ښخ نه کړمه، او دې دقسې په دې میدان باندې پروتي او مارغان او حیوانات یې دا غوښې وخوري چې قیامت پر ورځ خلک قبرونو نه پاسي او زما تره د حیواناتو د خېټو نه راوړي. ډېر زیات خفه و حضور پاک. ولې تره یې داسې چیر پروت و، ټوکړې ټوکړې پروت دی، مسله شوې ده، غوږونه پوزه ترې پرې شوې دي، انتهایي پریشان و. وایي ما خو د کافرانو مړو سره دا زیاتې نه دی کړې، دا دوی ولې دونه ظلم. ابو سفیان مخامخ پیغمبر مبارک له هغه وخت کې لا کافرو چیلنج ورکړ، وایي ګورې تاسو ترونه مستتن، مسله به ووینئ ما امر نه دی کړی، ولم تسؤني بخپام نیم خرچې شوي دي، یو پیغمبر له پیغور هغه وحشي ابن حرب راغی رسول الله مبارک له، چا ورته وی استازو ته غږ نه کوي، وایي ما خو هغه جرم کړی دی چې په تاریخ کې به چا نه کړی، وما حمزه مړ کړ او زما د وجې دا هر څه وشو که نه، نو چې زما ایمان به قبول شي او که نه ما معاف کړي او که ما معاف نه کړي. چا ورته وی استازي دي تم استازو کې لاړ شي، استازو ته پیغمبر غږ نه کوي، طایف نه راغی چې حضور پاک د سنګ مخامخ شو او چهره بدله شو. انت وحشي، ته وحشي؟ ما وی او د الله رسوله زه وحشي. انت قتلت حمزه، حمزه تا وجلی دی؟ وایي دقې نه یارېده، ما پیغمبر به دا خبره ذکر نه کړي او ته یاده ده خبره. انت قتلت حمزه، زما تره حمزه تا وجلی دی؟ اوس به څه کوو؟ که ما وایي چې نعم او بیا ادبي ده، او پیغمبر ته مخ په مخ د دې خبرې اقرار دی چې او ستا تره ما وجلی دی، او که هم چې لا نه دی وجلی، دروغ هم دی او مني هم نه. کوم سیز نه یریدم هغه سیز خو پیغمبر ذکر کړ. ما وی چې ما نه به دا تپوس کوي چې زما تره تا وجلی دی، یوازې وجل نه دي وروسته سره ډېر ظلم شوی. انت قتلت حمزه، ما وی چې قد کان من الامر ما بلغک، صرف تا ته چې خبره څنګه رسېدلې ده ټیک رسېدلې ده، ټیک ته وجلی دی. رسول الله مبارک څه فرمایي؟ اتستطيع ان تغيب وجهك عني، دا طاقت تشته چې دا مخ زمانه بل خوا کې تا پوزې ته ګورم د خپل تره حمزه پوزه را یادېږي، ستا سترګو ته ګورم د هغو ښکلې سترګې یادېږي، ستا شونډو ته ګورم د هغو پرې کړې شونډې یادېږي، ستا غوږونو ته ګورم د تره پرې کړې غوږونه یادېږي. نو دا طاقت لرې چې زمانه چې ته بل خوا لاړ شي؟ الله رسوله دغه خو دویم نمبر خبره ده، لرم دا طاقت، خو ایمان به قبول شي که نه؟ ما جرم ډېر لوی کړی، سنګین جرم مې کړی، سید الشهدا سره ظلم مې کړی دی، ایمان به قبول شي که نه؟ بالکل، الاسلام یهدم ما کان قبله، ایمان چې دې راوړه هر څه ختم. خو تا ته ګورم بچې تره یادېږي، نو مخ دې بل خوا که رانه نو ښه به ما وې ګوره اوس داسې یو کارنامه کول پکار دی چې د حمزه بدل پې خلاص کړم. غټ مسلمان مې وجلی دی، غټ کافر وجل پکار دی، د پیغمبر محبوب تره مې وجلی دی، مقابله کې د پیغمبر خطرناک دشمن وجل غواړي. دشمن به څوک چې د مړ کړم چې د حمزه بدل پې خلاص کړم. یهودیان هم شته، هغوی پسې لعنت، عیسایان هم شته، هغوی پسې لعنت، منافقین هم شته، هغوی پسې لعنت، مشرکین هم شته، هغوی پسې لعنت، مجوسیان هم شته، هغوی پسې لعنت. چا پسې لاړه؟ واه واه، مسیلمة الکذاب پسې لاړه.
د پیغمبر غټ دشمن وجنم چې د پیغمبر د غټ دوست او د محبوب بدل په خلاص کړم وی هغه نیزګی چې حمزه مې پې ویشتی و په هغه نیزګی مې مسیلمة الکذاب په دې نامه وویشته او نیزه مې د شاته د کوناټو سره وویسته ما وی بس وحشي کار وشو مسیلمه چې د پیغمبرۍ دعوی کړې ده او د پیغمبر په ختم نبوت یې ډاکه غورځولې ده د ده نه غټ دشمن بل نشته ما پې د حضرت حمزه بدل خلاص کړی پته ولګېده حمزه بدل په چا خلاص دی په هغه چا چې په ختم نبوت ډاکه غورځولې